چې بیتا چاته ټیټ نشي ننګیالی زما ژوندون کا زړه زما د مسلمان وي تفکر مې د پښتون کا خو خدای زیات کړی یو په لسه د پښتو د لیلا حسن بیا زما مینه هم زیاته یو په لسه تر مجنون کا د خپل کوربه او د دلبر سید عادل له اړخه د مینې او خلوص نه ډک سلامونه او نیکې هیلې قبول هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به د ژوند د هر یو رنګ نه به ښه په نر او په ډاډه زړګي باندې خوندونه او مزې اخلئ دې کورکي ته ښاغلی نورالامین یوسفزۍ صاحب هم راولو او هغوی ستاسو سره په دې باندې خبرې په خپله موضوع باندې خبرې اترې کوي نو نن هم زموږ سره د ذله ثوابای فخر ښاغلی نورالامین یوسفزۍ صاحب زموږ سره موجود دی نورالامین یوسفزۍ صاحب هرکلی درته وایو جي مننه لوش ادبي هلې ځلې څنګه روانې د تېرې هفتې څنګه وي جي نو موسم خو لږ لږ ښه کېږي او د دې د وجې نه شاعرانو کې او ادیبانو کې هم سا بیا راغړېږي ځکه چې د روژې چپو وهلي وو او بیا د موسم شدت وهلي وو نو اوس ورو ورو پکې سا راغړېږي او سرګرمۍ کوي مختلف قسمه وړې غټې سرګرمۍ روانې دي اورېدلې مې دي چې د کم کلم چې کومه ستاسو ادبي ټولنه د هغې انتخابات هم وشو بالکل مبارکي درته وایو جي او ډېر په ښه طریقه باندې وشو نوي ځوانان نوي زلمي پکې ځینې منتخب شو او دا د کام کلم چې کوم مشران دي چې کوم 15-20 کاله وشو تا ته خو پته راته هم کام کلم کې پاتې شوې چې دا مونږ دا ویژن اوس چې مونږ وی چې یاره دا چارج خو پښتانه پاله اسانه حواله کوي نه پلار هم زوی ته چارج نه حواله کوي په کټ کې پروت خو یې چې هر څه ما څخه خو مونږ دا سوچ وکړو چې یاره دا خدا خو د قوم امانت دی نو چې مونږ نه یو نو پرس که دا کام کلم به نه وي نو دا د دې یو طریقه دا ده اوس چې مونږ ځوانان دې ته رادننه کړو او ځوانانو ته دا چارج حواله کړو دا مشري نو بس داسې به سینه په سینه به روانه شي او هغه شکر دی چې په ډېره ښه طریقه باندې په جمهوري طریقه باندې نوي خلک منتخب شو نورالامین یوسفزۍ صاحب تېر ځل چې کوم دی راځو به خپلې موضوع ته اړخ ته نو تېره هفته کې مونږ په ښاغلي مولانا عبدالقادر صاحب باندې خبرې کړې وي او نن ستاسو سره نن دپاره چې مونږ کوم شخصیت راغستی دی د ثوابۍ د سیمې او د یوسفزو دا ډېر لوی شخصیت دی ډېر ستر شخصیت دی زمونږ قامي شخصیت دی تاریخي شخصیت دی او په هندوستان کې هغه ډېر لوی کردار ډېر لوی رول ادا کړی دی خو زه دلته صرف یوه خبره سپینول غواړم د خپلو اورېدونکو ته چې ادبي تحقیق وي یا تنقید وي نو هغه خو چونکې زمونږ میدان وي نو هغه ډېر اسانه وي او دا چې کوم کار دی نو دا دی د تاریخ او دې ته د مستند مورخ ضرورت وي لکه مونږ خو دا کوشش کوو دا زمونږ مشران دي زمونږ اتلان دي زمونږ مشاهیر دي هغه یادو د عقیدت په توګه باندې هم او ځوانانو ته هم دا وایو چې ستاسو تاریخ کې دا قسمه شخصیتونه او هستی تېرې شوي دي چې د دوی د خپلو جړو نه خبر شي او مونږ وایو چې ټامیان ترې جوړ نه شي که نه نو دغه بنیاد او دغه مقصد دی زمونږ چې د خپل تاریخ نه خپل کلتور نه د خپل روایت نه خبر شي په دې جذبه باندې دا کوو یعنی په تاریخي شخصیتونو باندې مستند او پروفیشنل هسټورین یا مورخ ډېره ښه خبره کولی شي سوره پورې چې دا مې دې پورې ووایي چې ما د نواب نجیب الدوله په ژوند باندې کله کتابونه راواغستل او په دې د خریدار په سترګه مې کتل نو په دې نتیجه ورسېدم چې کومو حضراتو په دې حواله باندې لیکل کړي دي خو هغوی لکه زما په شان چې څنګه زه مستند مورخ نیم داسې هغوی هم پروفیشنل مورخین نه دي نو د هغوی په دغه لیکونو کې دا لیکونه ماتیږي تسلسل یې ماتیږي او بله خبره دا ده چې څه خو دا هم ده چې ډېرې زړې خبرې مکمل طور سره د هغه تذکرونه راغستلي نو په تذکرو کې خپله هم بعضې غلطۍ وي خو لکه زما خیال دا دی چې زمونږ چې کوم نوي مورخین دي نو هغوی سره د تجزیې توان کم دی لږ او چې چونکې د تاریخي حقایق او تاریخي مسلې چې وي نو د دې تجزیه کول پکاري نو بیا سړی ورسي یو مقصد ته یو ځای ته
نو لګ ما قتل چې بیا چې دی په دې دغه خبره ما مخې ته کړه او په نورو بعضې خبرو باندې رالم نو هم ما وکتل چې ځای په ځای مونږ ته زمونږ د ځوانانو مورخینو ته زما دا درخواست دی چې دای څه وخت قلم اوچتوي نو یو خو دا ده چې یو کتاب یا دوه دې نه ګوري چې په دغه موضوع څومره لیکل شوي ټول دې ګوري او بیا دې د خپل شعور په زرکاڼي باندې دا سنجي د دې ډټ کوټلې دی ګوري کنه نو مونږ ته به اسانه وي چې کوم مونږ عام طالب علمان یو د ادب مونږ ته به لږ اسانه شي. بهر حال نن زمونږ چې کوم شخصیت ته نواب نجیب الدوله نو زه په مختصرو ټکو کې به دا ووایم چې د هغوی تعارف څه وخت کوم چې نواب نجیب الدوله باره کې زمونږ مختلفو مورخینو چې کوم تاریخ بیان کړی دی نو هغې کې اکثر مورخین په دې باندې متفق دي چې د صوابۍ د سیمې دا نوموړی شخصیت نواب نجیب خان المعروف په نجیب الدوله چې مشهور په نجیب الدوله شو بیا دا وروستو خبر ده چې دا لقب یې کله اختیار کړی دی په 1903 کې یعنی په 1915 هجري په صوابۍ ضلع کې د اصالت خان بن عنایت خان په کور کې په عمر خیلو کې پیدا شوی دی. اوس دا څه کوم چې داسې کیسې پکې رامخې ته شي چې زما ملګری پروفیسر بختیار صاحب چې دی ډېر ښه محقق دی ډېر ښه لیکوال دی او ډېر ساهو جذبه لري هغه وایي چې د پلار نوم اجامو او د تعلق د مندان د عمرخیلو ذیلی شاخ نظرخیل سره د په خپل کتاب کې شجره هم ورکړې ده او دا خبره په خپل ځای باندې ده چې د نجیب خان د قبیلې یعنی د عمرخیلو داود خان او بشارت خان په 1900 کې یا د دې نه مخکې یا دغه دوران کې هندوستان ته تللي یعنی دا نورو مورخینو په نورو حوالو باندې لیکلي دي چې بشارت خان چې نو دا دغه ترو د نجیب الدوله او د به د اسب تجارت کوو هندوستان ته به تراته لکه هندوستان سره د تړون په دې وجه هم پیدا شو د چې کومه شجره ورکړې ده د عمر خان یا د عمر خیل نه نو بیا داسې راغلی دی او مئی خان او بسو خان او محمد خان بیا د مئی خان چې دی نو اولاد یې چې نظر او کرم او شمک بیا د نظر په اولاد کې سید خان بیا نور محمد بیا کودر بیا الله یار او بیا د الله یار دوه زامن جمال او نجیب خان یعنی نجیب دوله بیا د نجیب الدوله نه پس چې کوم دی نو د هغه زوی ضابطه خان نواب ضابطه خان هغه خو په هغې باندې به خیر هم راشي بیا اخري چې مونږ خبر راټولو خو دا زمونږ بختیار صاحب دا دغه پیش کوي نو زما خیال ما ته خو داسې ښکاري چې چونکې بختیار صاحب د صوابۍ دی نو نواب صاحب هم صوابۍ ته راښکلی دی او د هم د نظرخیل او د نظرخیل هم دی او صرف دا نه زما ډېر خوږ ملګری ډاکټر بادر صاحب چې کوم دی نو هغه هم گلزار بادر صاحب چې دی نو هغه هم دا خبره کوي خو چې کوم نور مورخین دي مختلف نو هغوی وایي چې د پلار نوم اصالت خان او دا یو عام سړی و لکه مطلب دا دی چې د لوور میډل کلاس چې ورته ویلی شي د هغې سره یې تعلق و بل دا دی چې د دې سړي د دغه سره تړون د روهیلکنډ دا سوالونه راوچتېږي چې د روهیلکنډ ریاست سره د تړون پاتې شوی دی یا څنګه هلته تللی دی هندوستان ته څنګه تللی دی نو په دې باندې چې سړی په لنډو ټکو کې مونږ خبره کوو نو هغه دا دی چې د نه مخکې د نواب نجیب الدوله نه چې مونږ مخکې لاړ شو نو مونږ ګورو چې دغه چې کوم دی بشارت خان داود خان او علي محمد خان یو درې نومونه راځي چې دا خلک چې کوم دی نو تللی دي هلته هندوستان ته
او پدې کې چې د نو داود خان د ملک قادر خان رور دی او د یوسفزئی قبیله اکوزئی د هغې د زیلی شاخ بابوزی سره تعلق دی. داود خان هندوستان ته تللی دی په 1900 کې او هلته د یو وړوکي غوندې ریاست بنیاد ایښی دی. دا خبره دې لږه یاد وي چې د مانیری او د ثوابی کم خلک چې به هندوستان ته تو یا کم پښتانه خصوصا یوسفزي نو هغوی به دې له نه تلل چې زه به هلته کې ټول عمر مزدوري کوم بلکې هغوی به وي چې یو اس او یو توری نو زه به نواب جوړېږم. لکه دلته نه به چې هغوی تلل نو هغوی به دا هغه زمانه کې چې کوم غټ راجاګانو یا د دغه دورو چې مغول حکومت مرکزی حکومت هم کمزوره شو بیا په دې خلکو باندې هغوی چلو اسې بیا هم په دې چلو بیا خو ډېر زیات دی ته ماتو نو دا خلک به چې ته نو دوی به دا اراده وه چې اس او توره ما څخه دي او دستار به له د هندوستان خلک تړي.